تاسو له بل مهم خبر درکو کرونا ویکسین په نه ترلاسه کېدو سمندر پورې پاکستانیانو سیدو شریف کې احتجاج کړی دی د پولیسو په مظاهرینو لاټھی چارج هم کړی دی تاسو له مهم خبر درکو کرونا ویکسین په نه ترلاسه کېدو سمندر پورې پاکستانیانو سیدو شریف کې احتجاج کړی پولیسو په مظاهرینو باندې لاټھی چارج هم کړی تفصیل معلومو د خپل همکار نیاز احمد خان نه جی نیاز تفصیل نه خبر کړي جی نور بالکل په سواد سیدو شریف کې چې نو د ودودیا حال چې دا د ویکسین سنټر دی په دې کې چې نو په سلګونو هغه ورسیز پاکستانی چې هغه د پاکستان د لپاره مزدوري کوي خواري کوي او د تجربه لري هغه د ویکسین د لپاره ولاړو او دوی ورسته چې نو د بیا ویل شو چې پاګې د شنګلې د دیر او د نور ضلعو کسانو چې تاسو ته ویکسین نشي لګیدل ناغي چې نو روډ بند کو کم چې د سیدو او د منګور روډ دی ورسته چې نو پولیس رالو پولیس هغه لاټھی چارج هم کو روډ کلاو کو هغه وسم په احتجاج دی هغه وایي چې دا په سلګونو کسان دي ویکسین نه ترلاسه کیږي دوی ته انتظام انتهایی خراب دی دوی چې د تیرو یوې هفتې نه زیرازي کله وته چې سیدو ته راشي کله وته خواځخیرې ته راشي کله مټي ته راشي او په هغه باوجود چې دوی ته ویکسین نه ملوي د دوی ویزه خرابېږي اوس پکې یو کس داسې ویل چې 31 جولای د دوی اخرنی تاریخ دی که دغه مخکې دوی دغه ویکسین ونه لګول دوی به بیا چې دغه ملکونو نه نشي د ډیرو کسانو پکې ویزه خرابېږي نو دوی احتجاج هم کړی دی او د حکومت د غوښتنه کړې ده چې دوی په اربونو روپۍ چې د بازار بدله راوړي خو د دوی سره داسې سلوک دلته کیږي یا زه دا هم وایم چې دا کسانې په برنډه کې ډیر په داسې انداز کې کېدولي چې هغه ته موږ انسانیت نشو ویلی یعنې هغې چې نو ناست دي یا ولاړ دي خو د هغې دپاره هېڅ قسمه انتظام نشته او دوی سهار 4 یا 5 بجې راغلي او 8 پورې ناست دي نو دوی چې د حکومت نه دا غوښتنه کوي چې دوی وایي چې بیا خاص کر خصوصا نوم یې واغستو چې مراد سعید نه غوښتنه کوي چې دا اوورسیز پاکستاني دپاره اواز پورته کوي او وایي چې دا زموږ سرمایه ده د دوی دا مسله زر تر زر حل کړی شي جی نور صحیح ډیره مننه نیاز احمد خان تفصیل لپاره